یو کس وی چې آیا مونږه د شیعو سره هغه ته کافر ویلی شو، د هغه سره ښه تعلقات ساتل لین دین کولی شو او کنه؟ کافر سړی په نوم سره نه کیږي چې یو سړی نوم شیعه دی یا د جماعت نوم شیعه دی، نه، عقیدی سره کی. د چا چې دا عقیده ده چې دا قرآن هغه قرآن نه دی چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شوی دی، په دې کې کمی شوی دی، دې سره سړی کفر ته وځي. چې د چا دا عقیده ده چې جبرئیل علیه السلام حضرت علی رضی الله عنه څخه وحی راړه خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا عقیده د کفر ده، دې سره سړی کافر کیږي. چې د چا دا عقیده ده چې ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها ته کنزلی کوي، بدرد وی، حالانکه دا غي پاکي الله پاک په سوره نور کې په قران پاک کې بیان کړی دا، دغه سړی کفر ته وځي. چې د چا دا عقیده ده چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مسلمانم نه مني، مسلمان نه مني، هغه ته د کفر نسبت کوي، هغه کافر کیږي. ځکه چې داغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مرګرتیا قرآن پاک کې الله پاک ذکر کړی دا، اذ قال لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا، جب آپ نے اپنے ساتھی سے کہا، اپنے صاحب سے کہا. قرآن پاک هغه ته صحابي ویلی دي او یو کس هغه ته کنزل کوي، سپور استغه او بدرد وتوي، یې سره سره کفر ته وځي. ځکه چې د ابوبکر صحابیت د قرآن پاک نه ثابت دی.